ورسولك النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وعدلا. محترم محاضرين، यो दुआ मासूरा की दा अल्फाज रागनी दी कि अल्लाहुम्मा वफ़्क़नी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ए दो अल्लाह माला तौफीक राखी दहारा कार और दहारा का अमल से चित पागी बांधे रसाई من الفعل والفعل والعمل اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. خدای ما د توفیق راکړي د هغه قول د هغه کار او د هغه نیت او د هغه هدایت چې هغه ستا مرضا وي په هغې او ستا د مرضا عمل وي. دې ځای کې د هر فعل او د عمل نه مخکې چې کوم دی مقام د نیت دی. هر یو کار بنده مومن چې کوي او نو نیت دا وکړي چې الله زما مقصد او زما خوشحالي او زما چې کوم دی فایده په دې کې ده چې ستا رضا ماته حاصل شي. نیت چې کوم دی دا د زړه سره تعلق لري. یو واقع تاسو وړاندې ذکر کوم. یو مشر عالم ما څخه راغلی و، کېناست، لیک څلیک نه بعد په طرف کې یو کتاب راوړم. هغه کتاب یې راواخیسته او کېښوده مخې ته. عبارت وایي چې عبارت وایي د هغې هغه حاصل چې کوم دی ما ته ووایي دغسې ده که نه، د عبارت کې دغسې دی، دغسې حاصل دی. نو ما سوچ راغی چې دی د خپل کور او د خپل کلي نه را روان شوی دی، نو په دې نیت را روان شوی دی چې زه فی سبیل الله د الله په لاره کې شم او طلب د علم کې شم. داسې څو عبارتونه یې ویل، حاصل به یې ویل دغسې دي که نه. هغه یو لوی سبق و ماته چې هر یو کار چې ته کوې نو مخکې نیت صحیح که او په ښه نیت باندې هغه کار نه روان شه. خو ټولو کې ښه نیت دا دی چې د الله د دین په طلب روان شي، د الله د ذکر او د رضا حاصلولو په طلب روان شي. نو دا یو ډېر چت نیت دی. حضراتو څنګه چې د یو ملک دپاره په هره صوبه کې چونی یې چې د ملک حفاظت پکې فوجیان پکې ناست دي، دغسې زموږ ستاسو د ایمان او د اسلام د رڼا بچ کېدو دپاره او د حاصلېدو دپاره چونی چې کوم دی دا مدارس دي او دا چې کوم دی حلقهونه دي او دا مساجد دي. دې کې زموږ د ایمان او زموږ د آخرت د کامیابۍ چې کوم دی د هغې تربیت موږ ته حاصلېږي. هسې عرض مې دا دی چې دې حضرت طلب د علم کې تاسو چې ناست یئ، الله ذوالجلال د حدیث قدسي مضمون انا جلیس من ذکرني انا انیس من ذکرني. زما خاص چې کوم دی ملګرتیا د هغه خلکو سره دا یقین وساتي چې زه دې وخت کې ملګری د چا یم؟ د الله یم. الله زما ملګرتیا کې دی په خپل علم او په خپل قدرت په اعتبار سره، په نظر رحمت خاص خپل سره.
چا هغه چلند چې هغه ما یادوي. نو د الله د یادولو دپاره دوی ذریعات او د ایمان د تربیت حاصلولو دپاره ایمانیاتو کې د دې کلام ربي نه بل څه شی اوچت نشته. نو دا تاسو ته یو خوشحالي ده چې د علم په طلب کې بنده کینی او په دې نیت باندې د الله کتاب واوري. مفتی صاحب دامت برکاتهم همت دا کوي چې دې ځای کې د ماښام د لمونځ نه وروستو تاسو ته چې کوم دی درس د قرآن شروع کوي به. الله دې تاسو موږ ته دا برکات تام نصیب کړي. نو هغه عالم ما ته سبق راکړه چې نیت کې او ښه نیت وکړې چې یاره د کور نه رالم او په دې نیت رالم چې په طلب د علم کې. نو کتاب یې ځان سره راوړی. همدا دا خو د الله کلام دی. همدا دا انشاءالله خدای دې تاسو باندې دا انوار دا باغ و بهار په ظاهر او په باطن په سینو او په زړونو او ستاسو په ارواحو باندې سره زموږ ټولو نه الله چې کوم دی دا انوار نصیب کړي. نو اللهم وفقني لما تحب وترضى. الله زه تا نه ستا توفیق غواړم د هر هغه کار د هغه بیل د هر هغه نیت چې هغه صحیح وي او ته پرې رضا کېږي. نو دا د الله د رضا چې کوم دی سبب د دوی د دواړو جهانو دولت دی. الله دې چې کوم دی دا درس چې کوم دی تاسو ته نصیب کړي. ستاسو په دې علاقه او زموږ ټولو دپاره باعث د دفع د شرونو د آفتونو وګرځئ او تاسو دې خدای خوشحاله کړي. په هر صورت سره نیت د زړه نیت دا عمل د زړه دی. د زړه عمل دی دا نیت کول. هر کار چې بوی مخکې نیت صحیح بوی نیت کوئ صحیح بوی. نو چې یو سړی بل ځای ته ځي کتاب ځان سره وړي د نیت د صحت دپاره چې زه فی سبیل الله شم په طلب د علم کې شم. نو دقسې مؤمن چې د چا تپوس له ځي جنازې له ځي یا د خپل خبرګیري اخلي یا د بل په ښېګړه کې رواني ډېر کارونه دي په نیک نیت باندې. نو دی د اول نیت کې چې زه ځمه د مسلمان تپوس له ځکه چې دا د الله د مرضا عمل دی شریعت حکم دی چې الله ما نه رضا شي تپوس لی لاړ شي او دارنګه جنازې ته حاضر شي. هر عمل چې نیک کوي صدقه ورکوي نو نیت کوئ چې خدایه دا د دې دپاره کوم چې ته ما نه رضا شي او ته ما نه چې کوم دی زما ته زندګي د برکت نصیب کړي. نو نیت چې کوم دی دا اول دی. هر کار چې کوئ نو مخکې نیت کوئ مخکې نیت کوئ نو انشاءالله العزیز چې الله به تاسو له د هغې ثمره درکوي. نو دا قرآن شریف درس به شروع کوي انشاءالله العزیز. ستاسو د ټولو باندې خدای د انوار او برکات قایم دایم لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير یا فتاح وبك نستعين. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير یا فتاح وبك نستعين. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير یا فتاح وبك نستعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. نسألك علينا اليسر والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شروع د قرآن چې په بسم اعوذ بالله باندې دی وجنا چې دا د الله اضافات خفیه او د الله اکرام خصوصي نظر عنایت د الله ذوالجلال سره خصوصي مجلس هغه د الله په کلام سره دی. ځکه چې
دا الله چې کوم دی مجلس او جدید زمونږ ګرځي مطلب دا دی په خاص نظر رحمت سره الله موږ ته ګوري او په خاص نظر رحمت سره الله موږ سره حاضر ناظر دی. نو دا چې کوم دی د شیطان د ټلي شوي د هغه نه چې کوم دی د الله په عظمت پناه واخله، ځکه چې دی وساوس او دی چې کوم دی ناراستي تا مخې ته راولي او د هغې نه تا خدای بچ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله، داسې الله چې نهایت رحم والا او مهربان دی. الحمدلله رب العالمین. ټول صفات کمالیه معلومه مختصه خاص د الله دپاره دي. داسې الله رب العالمین چې پالونکی د ټولو عالمو دی. عالم وایي ما سوا الله ته، د الله نه سوا دا څومره مخلوقات چې موږ په نظر راځي، دا کائنات څومره په نظر راځي، نو دا چې کوم دی د دې پالونکی څوک دی؟ الله. د دې چلوونکی څوک دی؟ الله. د دې تدبیر کوونکی څوک دی؟ الله. د دې پیدا کوونکی څوک دی؟ الله. او داسې الله دی چې هغه صمد دی، خپله څه ته محتاج نه دی. دې کائناتو کې چې څه زموږ په نظر راځي، څه چې موږ وینو، څه چې موږ ګورو، دې ټولو هر څه ته موږ محتاج یو په خپل وخت کې. الله هغه ذات دی چې دا څه موږ وینو او دا بې حسابه مخلوقات او د نباتاتو عالم الله دې یو ده. نور سپوږمۍ اسمانونو ځمکو ته اوبو ته هوا ته الله دې هېڅ ته محتاج نه دی. موږ ټول دې هر څه ته محتاج یو. نو چې محتاج یو نو هغه الله چې کوم دی د صفتونو مالک دی چې هغه زموږ احتیاج پوره کوي. نو الله دې ستاسو احتیاجات پوره کړي. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم آمین. بار بار مبارک شي او خدای دې ستاسو دا درس و تدریس دا باغ و بهار دا دایما نصیب کړي او الله دې دا سبب د عرفت د لرې کېدو او د عذابونو د دفع ذریعه وګرځي او دم ده. الله دې تاسو ټولو ته مبارک شي. دا درس په ماښام مفتي صاحب دامت برکات هم شروع کوي د قرآن. تاسو ټولو ته دې خدای دا برکتونه نصیب لري. دعا کوي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم اغفر لي وارحمني ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها أحوالنا وطهر بها ألسنتنا وانس بها وحشتنا يا ربنا يا ربنا بحرمة سيد المرسلين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها للدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يسري سرها في كلياتي وجزئياتي وتظهر بركاتها في حركاتي وسكناتي وتصلح بها آلي وأولادي وبناتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على الشفيع جميل الأنام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساله صلوا عليه وآله. اللهم افتح على قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرزاك عن سخطك وأعوذ بك منك. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا. اللهم لا تخزنا، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرس والجنون وسيء الأسقام والإفلال. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.